د قوم د ملت د وطن خدمت بکوي. قوم ته د ډاکټر ضرورت شتا، قوم ته د انجینیر ضرورت شتا، قوم ته د استاد ضرورت شتا. مونږ ته دا ټول ضروریات دي او دا امیدونه د خلکو تاسو سره تړلي. ما ته د ډاکټر ضرورت شتا بچو، تاسو ته وایم ما ته د ډاکټر ضرورت دی، خو ما ته د ډاکټر د علاج نه مخکې د ډاکټر د اخلاقو ضرورت دی. زړومبې د ډاکټر نه اخلاق غواړم، بیا ترې نه وروستو علاج غواړم. زه د ډاکټر نه اول خدمت خلق غواړم، وروستو ته علاج غواړم. ما ته د قصاب ضرورت نشته، ما ته د ډاکټر ضرورت دی، خو چې ډاکټر نه اول اخلاق غواړم وروستو ته ډاکټري غواړم. نن ډاکټر شته خو اخلاق نشته، نن انجینیر شته خو همدردي نشته دی، انسانیت نشته دی. ما خپله داسې ډاکټر لیدلی دی چې کس بیمار بار پکټ کې پروت و او داسې وینې ترې څڅېدې چې زه رالم هغه مریض یې بیا دنده کړی و قدرې زه وله رالم اکسیډنټ یې کړی و. هغه مریض په کټ کې پروت دی، د هغه نه وینه څاڅي او ډاکټر وایي زه به هله اپریشن کوم چې اول ما سره د پیسو خبره وکړي. داسې ډاکټر ماله پکار دی. زه په داسې ډاکټر کوم ما ته د داسې ډاکټر ضرورت نشته چې هغه کې انساني همدردي نشته، هغه کې خدمت خلق جذبه نشته دی. هغه وایي ما سره به اول خبره کوي، هله به زه دغه اپریشن کوم د مریض، او مریض نه به بار وینه بهیږي. ما له داسې ډاکټر نه دی پکار. ما ته ضرورت د داسې ډاکټر نشته، ما ته ضرورت د داسې افسرانو نشته. زه اول اخلاق غواړم، وروستو ډاکټري غواړم. تاسو مرضیانو نه تپوس وکئ، مریض به لاړ شي ډاکټر له رابه شي. زه هم مطمئن وې مولي صاحب ډېر قابل ډاکټر و، خو د اخلاقو نه غورځېدلی ډاکټر. اخلاق نه و، سمه خبره نه وه، تسلي نه وه، ما تپوس نه شو کولی. زه مطمئن نه کړم، دوایي را کړله، مریض به راوځي بل ډاکټر نه به لاړ شي. بچو د دې قوم ته او دې ملت ته د صحیح مسلمانانو ډاکټرانو ضرورت دی، د صحیح خدمت خلق ضرورت دی ورته.